السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي ته دغه یوه ویډیو وګورئ بیا به وروسته خبره کوو. د افغانستان نوی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب واده کړی که نه دی کړی؟ شئنا قرار د قرآن شریف آیات بسم الله الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. فاسقان ښځې به د فاسقانو سړي دپاره وي، صفا ښځې به د صفا خلکو دپاره وي. چې دې ورور دا آیات تلاوت کړی دی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ځکه الله تعالی فرمایي چې خبیثې ښځې د خبیثو نارینهو دپاره دي او خبیث نارینه د خبیثو زنانو دپاره دي. دغه رقم نیکې زنانې د نیکو نارینهو دپاره دي او نیک نارینه د نیکو زنانو دپاره. دا الله تعالی د مسلمانانو د زندګۍ د تیرولو دپاره یو حکم بیان کړی دی چې دوی دغه ژوند زندګي ښه په ارامه په خوشحالۍ سره د مینې او د محبت او د الفت زندګي سره تیروي. ځکه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې د دې آیات معنا دا ده چې فلتې ښځې د فلتو نارینهو دپاره دي، فلت نارینه د فلتو زنانو دپاره او نیکې زنانې پاکدامنې زنانې د پاکدامنو نارینهو دپاره دي، پاکدامن نارینه د پاکدامنو ښځو دپاره. یعنې که نیک سړی ولو د الله او د رسول د حکم مطابق چلېدی هغه به د نیکې زنانې سره نکاح کوي. که چیرې بد سړی و هغه د بدې زنانې سره نکاح کوي. نن په معاشره کې ته وګورئ، په خپل کلي کې وګورئ، په خپل علاقه کې وګورئ، کم چا چې نیک سړی دی بده زنانه په نکاح کړې ده د هغه زندګي ډیره ترخه وي او ژوند یې همیشه په جنجالو باندې پر تېرېږي او په خفګان او په پریشاني باندې تېرېږي. که چیرې نارینه نیکو ښځه پلیته یعنې بدکاره ښځه وه زندګي به ډیره ترخه وي. که چیرې زنانه نیکه ول او نارینه بدکاره ولو بدفعله ولو بیا به هم د دوی دوه په مابین کې ژوند او زندګي ډیر د خفګان او د پریشانۍ د ډکه تېرېږي. همیشه به په کور کې جنجالونه وي، کور به د جنجالو نه خالي کېږي، همیشه به پریشانۍ وي ځکه یو پر بل باندې بروسه نه وي. نو که چیرې سړی بدکاره سولو هغه پر دا زنانې باندې زړه ناست نه وي، زړه یې غیر وي. او که چیرې زنانه بدکاره وه زنانې پر دغه سړي باندې زړه نه کښېني، زړه یې غیر وي، نو ځکه د دوی په مابین کې مینه او الفت راتلی نه شي. همیشه به ژوند او زندګي د جنجال او د غمو او د پریشانۍ سره وي. نو باید هر کله چې تاسې نکاح کوئ داسې نکاح وکړئ چې هغه د الله او د رسول د حکم مطابق ژوند او زندګي تیروي. بیا به نو پر تی باندې ژوند ډېر د خوشحالۍ تېرېږي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې نیکې زنانې د نیکو نارینهو دپاره او بدکاره زنانې د بدکاره انسانانو دپاره. دغه ورور د آیات تلاوت کړی دی خو لږ خطا وتلی دی. بعضې په کمنټ کې ښکنځل لیکي، بیا ځې څه لیکي. د خو ډېره ښه بهتره خبره کړې ده. انسان دی عجزه دی، په یې لفظ کې به خطا وځي. باید د انسان و هغه لفظ ته نه وکتل سي، د ده مسلمانۍ ته وکتل سي چې دی څومره نیکوکاره دی او څومره د الله او د رسول حکم منونکی دی.